ما خو خیال دا چې سوي په اسلامیک پرسپیکټیو باندې خبره وکم او هغه به ټیکټ کوم ځکه چې مفتی صاحب په تفصیلی خبره وکړه خو زه به یو څو خبرې د ټایم شارټ دی او په میډیکل سایډ باندې به وکم. ما په سکول کې چې کله د الکان ته کلاس سلام اوس په دلته ترانسفر شوی دی هایر سکندري ته نو چې په کوم ورځ رااله مو تر د چا وی چې د الکان ډېر زیات نشي کوي چې کوم دلته د سټوډنټان ناس یو ته پته را ما وته په درې ورځې په نشي حواله سره میډیکل او داسې مختلف دا خبرې مې ته کولې او خپم شوم ځکه چې زموږ یو علاقه ده زره په باندې ما او شهري دا قسم کوټ دی کباټل دی زموږ یو علاقه چې په دې کې په هر ځای کې یو پرایي پیدا کیږي نو دا زموږ پرس سازيږي که زه استاد ما نه د استاد هم پرس سازيږي دا مفتی صاحب هم پرس سازيږي دغه شان ته په علاقه کې چې کوم مشران دي والدین دي د دوی هم پرس سازيږي. میډیکلی مختلف قسم نشيري موږ چې کله واړو نو صرف زما چې په میټرک کې ومه چې خلک به پلانکې سړی نسوار کوي یا سیګریټ کوي وس آیس وته وایي دغه شان کوکین وته وایي هیروین وته وایي او دا کینابس موږ چې ورته چرس وغیره وایو دا دي دا ما په خپله خدای شته که دا ځینې دغه یې ما لیدلي هم نه دي لکه اوس آیس خدای خبر چې دا خو په دې باندې ما یو ریسرچ کته چېرې ولې خلک نشه کوي. د امریکې یو دغه یو جریده ده فارن پالیسي هغې د پاکستان باره کې ویلي چې په پاکستان کې سموکینګ یعنی صرف چې کوم خلک سیګریټ څکي دا تقریبا د ورځې 18 کروړه سیګریټ څکي او په دې باندې د ورځې 75 کروړ روپۍ خرچه راځي. دغه شان ته که د دې مونږه شراب او د سیګریټ بیا پرېږدو او نورې نشو طرف ته مونږ راوکړو نو په دې باندې تقریبا سالانه د پاکستان 40 ارب روپۍ خرچه راځي. دومره نشي خلک کوي 40 ارب روپۍ داسې وړې روپۍ نه دي او موږ ته پته وي زموږ عمل کې د 1 ارب روپو دپاره څومره دغه کېږي. د دې نه علاوه په دنیا کې 75 کروڑ خلک داسې دي چې هغه ساري 35 کروڑ خلک چې هغه نشي کوي دغه مختلف قسم نشي کوي او په دنیا کې چې کومه سالانه خلک د دې نه مري د نشو نه 40 لاک خلک دي. په پاکستان کې د نشو نه 40,000 خلک دي. په دې کې د سیګریټو نه چې کوم خلک مري هغه پکې نه دي شامل او هغې باره کې دا یو ریپورټ ورکړی شوی دی چې په پاکستان کې 2.5 لاک خلک صرف د سیګریټو نه مري په کال کې. نو ما چې کله دا راغی کته نو ما وی چې مونږ چې کله په محفل کې کینو مونږ وایو ټیرریزم غټه مسله ده خلک وایي دهشتګردي ده. په دهشتګردۍ کې په لاست چې کوم دا 2 ډیکټس تیر شو دا 20 کاله وشو په دې کې پاکستاني 1,000 خلک چې کوم دی هغه دغه شوي دي هغه شهیدان شوي دي زمونږ سیکیورټي فورسز دغه شان سیویلین. ما چې سوچ وکړو نو دا نشه چې کوم ده دا ټول نه غټه خطرناکه ده ځکه چې په زرونو خلک 40,000 څه وړوکی فیګر نه دی او دا هم هغه فیګر دی چې دا ریپورټډ دی. بعضې خلک زمونږ په کلو کې هم مري د دې نشو د لاسه هغې له حکومت کاغذاتو د نه دغه شوي چې کوم ریپورټډ دغه دی نو هغه دومره دی. اوس دا نوجوانان ناست دي نو د دې باره کې څه یو میډیکل دغه دا دی چې ګوره الله پاک انسان په قرآن کې مفتی صاحب ناست دی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله پاک وایي ما انسان په ډېر ښه شکل کې پیدا کړلی انسان له هر څه ورکړلی دماغ یې وله ورکړلی دغه شان ته زموږ چې کوم نور ارګنز دي د دې هر یو خپل کار دی. د دماغو کې یو کیمیکل پیدا کیږي ای ته ډوپامین وایي د ډوپامین دا کار دی چې دا انسان له خوشحالي ورکوي او دا خوشحالي لکه موږ هر یو کس ته میلاوي کله نه کله سړی روان یو څه خس دغه ویني چېرته بلډینګ ویني چېرته خس دغه ویني نو خوشحاله شي. دغه وخت کې زمونږ نیچرلي دا ډوپامین ریلیز شي. نشه څه چل کوي نشه لکه اوس زمونږ دا کوم کینابس سیټ یو هم یو پلانټ دی دا کوم چې موږ ایجوکیټډ ملګري دی موږ چې د پښتو کې بنګ وایو د دې نه چرس تیاروي. په دې کې یو کیمیکل دی ته وایي ټیټرا هایډرو کینابینول. د دې کار دا دی چې دا کله چرس کله کوز کي نو دغه ټیټرا هایډرو کینابینول دا چې نارملي کوم ډوپامین په وجود کې خارجېږي نو دا پوشکوي او دی په زور باندې خارجوي. نو که خیال مې سړی یو ځل چرس وڅکي او هغه هم دغه کوي چې په محفل کې چېرته ملګري وي هلکه یو دم دې ولګوه نو هغه یو دم چې پرې ولګوي په سبا له بیا هغه د دې عادي شي یا دې بیا واپس غواړي ډوپامین بیا نه ریلیز کېږي بیا ګډ وړي. اوس د دې حل څه شی دی؟ ما بل سوره لقمان دغه تفسیر لږ کاته نو پای کې د لقمان حکیم مفتی صاحب ناست دی دا د باره کې دا ویل کېږي چې دا پروفیټ نو پیغمبر نو خو دا یو ډېر وایس کس و
حکمت د سره ډېرو دا چې خپل دوی ته کله رغه کوي که نه نو اول د هغه د ایمان په باره کې وایي یا بنی لا تشرک بالله د الله سره شرک مه کوه نو زمونږ غټه مسله دا ده چې مونږ والدین چې کله زمونږ د نوجوانانو اسلامي تربیت صحیح وشو نو زما خیال دا دی چې دا نورې خبرې وکړي بیا خامخا بیا ورته وایي واقیموا الصلاة مونځ کوه بیا ورته مور او پلار باره کې دا کوي نو پیرنټینګ د والدینو سرپرستي په دې کې ډېره زیاته ضروري ده دا شان زموږ د استادانو په کې خپل کردار پکار دی په پاکستان کې باقاعده د دې لپاره لاس شته اینټي نارکاټیک لاز ورته وایي د نشو خلاف خو زموږ بدقسمتي دا ده چې په هغې باندې عمل نشته دی کوم چې په دې کې زموږ سیکیورټي فورسز انوالو دي پکار دا ده چې هغه په هغه کسان نسي او د دې کار څه شی ګوره د شراب چې وایي کله پیغمبر اسلام تا نبوت میلاو شو هغې نه مخکې خو خلکو شراب څښل او په هغه وخت کې 3 کسان داسې وو چې هغو شراب نه څښلي یو پیغمبر اسلام په خپله یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او یو حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه نور چې کوم صحابه کرامو ځکه چې په هغه وخت کې خو آزاد وو خو دیو باره کې دا ویل کېږي چې دیو شراب نه څښلي بیا د شرابو چې کله د حرمت خبره راغله نو پیغمبر اسلام دا نه دی ویلي په هغه وخت کې چې کوم ډیلرز وو چې چا به خرڅول دوکانونه وو هغو ته وایي تاسو پرېږدی واړوئ چې کوم نور خلک وو چې چا څکه نو هغو ته دا نه وي چې دا شته وڅکئ او نور چې کوم دی بیا به نه څکئ خو چې چا څکه نو هغو ته نور به نه څکئ چې کومې ډیلرانو ویل په دې ځای باندې ورته وایي نو دا موږ مسلمانان یو او میډیکلی ما په دې باندې ډېر ریسرچ کړلی نشه هغه نشه ده زه په دې خبره باندې رسېدلی یم نشه هغه نشه ده چې چا نه یې کړي او اول یې وکړي نو دا اول ټیم کې نشه شو بایي چې چا په اول ځل مې نشه وکړه وروستې د دماغ چې کوم دی ما تاسو ته کوم د ډوپامین خبره وکړه دا بیا په زور باندې به چې تا کله نشه نه کړي دغه نه ریلیز کېږي نو خلک بیا وایي یاره موډ یې هفتې وایي چې خبرې ورسره ونه کړي ښه پیژنو به څنګه دا یو څو خبرې دي بس ټایم شارټ دی خبرې خو ډېرې دي خو یو څو خبرې دا درته صرف کومه چونکې دا والدین ناست دي خپل ماشوم به څنګه پیژنئ چې هغه نشه کوي که نه کوي زیاتره سړي ته خپل کور کې هم پته نه لګي چېرې زما رور نشه کوي که نه کوي صحیح ده لکه باب یې پټ کوي د پلار نه پټ کوي د رور نه پټه کوي نو سړي ته څه پته لګي د دې یو څو سیمټمز دي یوې دي فزیکل سیمټم دا دی چې بچی دې راغی سترګې سرې وي نو پوهه شدیده چاته نشه کړله دویمه خبره دا ده چې د به یو خو نارمل یو کس ته بیماري سای راماتېږي خو جدا خبره ده خو داسې کس چې کوم دی د هغه سام ډېر زر راماتېږي او درېم نمبر خبره دا ده چې بایي د نشي کس چې کوم دی هغې به موډ سوینګز راځي خلک په یو ټیم کې به یو شانته موړي چې لږه خوښ شي نو بیا به بل شانته وي او بله خبره دا ده چې هغه ته یو پوریا راغی کېږي یو وخت کې به داسې که نه تا ځان له هم خاندي او نور به هم خاندئ خو بل وخت کې به بیا ته به وایي چې دا غونډه دنیا چې کوم نه نو دا پر منځ راغله نو په دې کې لږ کوشش پکار دی او خطرناکه دومره ده چې په یو سیګرټ کې 4000 پارټیکل داسې 4000 پارټیکل په هغې کې بیا 69 یعنی یو کم اویا داسې پارټیکل دي چې هغه صرف کینسر کاز کوي او کینسر څه کاز کوي د پیپلو کینسر کاز کوي د خولې دغه شان چې کم دی نه دا هوا پاس کېږي هغه کوي میډیکلي نو بیا کینسر ورته کېږي معده یې خرابېږي او د داسې کس چې کوم د هغې لایف یا ډېر زیاته کمي زما د غونډو خلکو دا ریکویسټ دی چې مونږ به دا معاشره کې چې کله سړی اوسېږي د هر یو کس خپل پرایز دي آباده کوو او زه په اخره کې د دې مشرانو هم شکریه ادا کوم ما لږې خبرې سیوا کړئ